السلام علیکم زما خوږو خوریانو څنګه تاسو امید لرم چې ټول به ټیک ټاک یې نن درسره زه یو ریسیپي شیر کوم میکرونی چکن والا دې کې موږ پکار دي ماستا مستو کې موږ اچول چلی پاوډر او دا یو 2 ټیبل سپون موږ سره لیمن جوس او دا موږ اوږي او چکن ادرک راغی پیسټ په واچولو خپل په دا موږ مکس کو مکس چې کوم موږ د کې میکرونی یوز کوو نو هغه سره خپل یو مساله راځي هغه موږ د کې واچو خپل ټیسټ حساب سره سمجھ تاسو لا پکاري فل پیکټو مچولې شي هاف مچولې شي دا موږ چکن دی بونلیس چکن دی کم چې موږ هغه ستړي وړوکو سمال پیسز کې موږ کټ کړی دی او دا به دې کې موږ خپل میرینیټ کو سات لپاره کور کو او کې وېدو د 30 منټ لپاره موږ دا کېدو بل سایډ ته موږ یو لوخي والو هغه کې به موږ وب بوایل کو وب کله بوایل شي نو دې کې به موږ میکرونی واچو او میکرونی کله موږ دې کې واچو نو دا تقریبا مالګه پکې واچو او 10-15 منټ کې دا موږ سره چې نو دا خف پراپر ډن شي لږ شانتي سالت پکې موږ ټیسټ لپاره اچو د دې اوبو کې سافت شي بالکل مزیدار شانتي ټیکسچر راشي نو بیا دې نه موږ دا میکرونی چې دا د اوبو نه کله موږ وباسو یو سایډ ته کله کېږو او موږ کوم چکن موږ میرینیټ کړی دی هغه کله موږ ډن شي نو دا موږ یادې کې اخر کې اچو دا خو داسې یو ډش دی چې دا د ماشومانو ډېر زیات فیورټ وي او ډېر شوق سره چې دی نو دا ماشومان کور کې هم دا کولی شي تاسو ورته ورکولی شئ شوق سره هغه کوي بل موږ یو پین واغستو هغه کې موږ آیل واچول موږ سره چې کوم مطلب او موږ پیاز کټ کړي دي هغه پکې موږ دې کې واچو اوس باقاعده چې کوم چکن ریسیپي موږ جوړو کنه هغه شانتي هغه په سټایل کې موږ دا سیده هم کو دی ویډیوز کې وکړه تاسو اردو کې هم خبرې کوم پښتو کې هم خبرې کوم زیاتره چې کوم زموږ پښتو والا کسان دي مطلب پښتني خوریان دي نو هغه لپاره به دا ډېر ایزي وي چې زه کوم خبرې کوم نو هغه به ایزلی انډرسټینډ کوي او هغه ته به هم دغسې ریسیپیز په لاس راشي نو هغه به خپل بچو لپاره ټرای کړي یا فیملی لپاره چې دی نو دا به ټرای کړي بالکل دې کې موږ کوم آیل دومره موږ استعمالو کنه څومره چې مطلب ضرورت دی تاسو دې کې زیات هم اچولی شئ خو زه پکې دومره زیات نه اچوم دې کې موږ کم ادرک اور لہسن پیسٹ اوږي والا هم واچولو پیاز اور دې نه علاوه چې کوم موږ چکن میرینیټ کړی و مستو کې او خپل د میکروني یو خاص مساله چې به هم پکې اچولي وه هغه موږ میرینیټ کړو نیمې ګنټې لپاره هغه هم پکې واچولو ګرین چلی هم پکې واچولو آپشنل دي که تاسو پکې اچوئ او که نه خو دې سره دې ټیسټ ډېر زبردست راځي نو پکار دی چې تاسو پکې واچوئ انشاءالله تاسو دا کله پوخ کې نو دې ټیسټ ډېر زبردست وي دې کې بیا ما لږې شان اوبه هم واچولې ما وی چې دا پراپر چکن دی که نه دا خو چونکې زر تیارېږي خو بیا هم دې باندې موږ کور کو سر کېږو نو تقریبا 3 to 4 منټ لپاره یا 5 منټ لپاره دا تاسو کېږئ دې کې پراپر چکن چې دی نو دا ښه ډن شي اور دې نه پس بیا موږ تاسو نو پروسس خو ډېر فلیم ډېر هاي هم نه پکار بس میډیم فلیم سره تاسو کولی شئ مطلب تاسو کوم چوله ده نو دې فلیم تاسو میډیم کې دی هر کوکینګ کې پکار دی چې میډیم وي ځکه چې تیز فلیم سره بیا چې نو زموږ کوکینګ خرابېږي تاسو کتلی شئ ډېر ښکلی شانتي لوک راغلی دی اور آلموسټ دا چې دی نو ډن دی
دغه مونږ چونکې بونلیس چکن اغسته دی هغه هم وړوکې سمال پیسز کې مونږ کټ کړی دی نو دې د وجنه دا دومره ټایم چې دی دا دې کې نه لګي په خولو کې دا مونږ وړو اغسته 2 ټیبل سپون او دې کې مونږ اوبه واچولې نو مونږ یو قسم هغه جوړو کنه وړو کې اوبه واچو دا بیا مونږ مکس کو ښه طریقې سره چې دې کې ګوتلیانې شان جوړې نه شي اکثر کله مونږ وړوالو که نه هغې کې بیا ګوتلیانې جوړېږي او دې کې به مونږ دا واچو ښه ټیک دغه طریقې سره چې دی نو دا مونږ مکس کړو چونکې ډېر ډرای دی نو دې کې بیا تاسو لږ شانتي واټر هم ایډ کولی شئ اوبه پکې اچولی شئ دې سره دې ټیسټ کولی راځي د کلرفل ویجیټیبلز هم سره شملا دی کیپسیکم دی نو کې ریډ او ګرین کلر ډېر زیات ښکلي ښکاري باقي موږ سره کوم مساله پاتې شوي وه نو هغه موږ دې کې ایډ کړو کوم چې میرینیشن دوران کې دې کې یوز کړي وه او بیا دې کې موږ واچو نو دې سره به دې ښکلي شانتې ټیسټ زبردست راشي او ویجیټیبلز چې کوم موږ دې کې واچول شملا 2 کلرز کې وو دا پکې موږ واچول تاسو پکې نور هم ایډ کولی شئ که تاسو غواړئ پکې مو اچولی شئ مطلب ستاسو خپل چوایس دی نور خو دا کیپسیکم ډېر زبردست ټیسټ یې سره راځي څه ساعت دپاره به دا موږ کور بند کړو چې دا ښه پراپر چې دی نو ډن شي چکن سره د 2 منټ دپاره به موږ دا پوخ کړو سره به په دې باندې کور کېښودی شي تاسو غواړئ که تاسو سره اردو کې خبرې کول خوښي که پښتو کې مو خوښي نو تاسو بیا ماته خپل کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ تاسو کوم لینګویج کې خوښي نو زه به ایزیلی تاسو ته هغې کې ریسیپي ویمه شیر کومه او جوړوم به تاسو سره دې کې بیا مونږ لاست کې چې کوم مونږ سره بوایل میکروني وه نو هم پکې میکس کړله خو الموسټ ډن وه کوم طریقې سره چې تاسو ته مونږ ووایي هغې طریقې سره مونږ هغه کړله دا مونږ سره کیچپ دی کیچپ هم دې کې ایډ کوو دې نه علاوه سویا ساس هم ښایي خو دې ټایم کې ما سویا ساس یوز نه کړو آی هوپ چې تاسو دا ریسیپي ډېره زیاته خوښه شوي او که تاسو ضرور داسې ټرای کړئ بیا ماته ووایئ چې څنګه وه ځان ډېر خیال ساتئ الله حافظ زما چینل سبسکرایب کړئ اور شیر هم کړئ تھینک یو الله حافظ ځان ډېر خیال ساتئ خدا حافظ